اسی تو وایا چې زما استاد ځوان زما استاد ینګ جنریشن زما استاد نوې کل هغه په موبایل کې لګیا دی هغه ځان له په فلمونو او ډرامو کې لګیا دی هغه په پبجي او په فری فایر کې لګیا دی په دغه ټیم کې به مرګ راغی اسی تو وایا چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې ګورئ په هغه شکل کې به تاسو مخامخ کېږئ الله ته په کوم طریقه چې تاسو نه ساوته په کوم ټیم کې چې تاسو څنګه وایي هغسې به مخامخ کېږئ لیکن اسی تو وایا چې پردی غلا لتلی په پردی غلا کې ستا نه ساوت چېرته زنا پسې تلی په زنا کې ستا نه ساوت او په دغې حالات کې د الله سره مخامخ شي نو چې بیا به دې کوم حل شي الله دې وکړي چې موږ د دې نه بچ داسې خلک موږ ولیدو آی دې نږدې وخت کې تېر شوي دي په منبر او په محراب کې ولاړ دي تقریر کې خطبه وي او الله تې نه روح وباسلی دی الله تې نه روح وباسلی داسې خلک موږ په دې دنیا کې ولیدو چې ناچ ګانې کوي په سټیج باندې ډرامې کوي ګانې کوي ډانسونه کوي او په هغه ځای ته نه الله ساه وباسلی دی هسې ته ووایه چې په دغه بربډ حالات کې د الله راپورته کړي په ورځ د قیامت باندې بیا به الله ته په کومو سترګو مخامخ کېږي او که چېرته د سجدې په حالات کې د الله ساه وباسو مونږ قاسم دا ویلو چې د مرګ ټیم نه دی معلوم خو د قیامت خو معلوم دی نو چې د قیامت د جمعې په ورځ راځي د ساخ په ټیم کې او ته راغلی دلته جومات کې په سجده باندې پروت دی او په دې کې غرب شي اسرافیل علیه السلام شپېلی وو اسرافیل علیه السلام د باندې شپېلی وو نو هسې ته ووایه چې په سجده باندې پروت دی او الله ته په سجده کې مخامخ شي نو دا غټه د فخر خبره نه ده او چې د جمعې ورځ ده او ته پکې کرکټ ولتلی د جمعې ورځ ده تا پکې ګیمونه شروع کړي د جمعې ورځ ده تا پکې ځان له ډرامې شروع کړي دي او په دغه حالات کې الله له لاړ شي نو چې بیا به دې کوم ځای دې ته کم از کم سوچ پکار دی ما او تا منو چې مرګ به راځي ما او تا منو چې مرګ به راځي دیم مني چې مرګ به راځي دا ورپسې ناست دی دیم مني دا ورپسې ناست دی دیم مني او که دوی ته ما وایي چې هلکه تاسو منئ چې مرګ به راځي وي چې آو هلکه تاسو دا منئ چې الله سره به ملاقات کېږي آو د دې هر څه باندې ستاسو ایمان دی آو هلکه ګورئ تاسو په دې شکل کې الله ته مخامخ کېدی شئ چې دا ګیرې به م خریلي او یا به موړې کړي په دې کې تاسو د الله سره ملاقات غواړئ دوی به وایي چې نه نو ولې تا د الله نه پرمټ راوړی چې هلته په پاسپورټ کې د ټیم د 15 کاله پس به دا ایکسپایر کېږي دغه پته چاته نه دا پته چاته نه لګي که چا ځان په پاسپورټ او په پرمټ کې ټیم راوړی هغه دې بیا وایي چې او زما دا پاسپورټ او دا پرمټ به په پلانکي تاریخ باندې مري نو په هغې تاریخ نه یو 15 ورځې مخکې به زه ګیره پرېږدم او مونځ اودس په شروع نو هغه سره بیا مونږه خبره برابر کړو چې اوس تا را کار کړي او که نه دغه چا ټیمونه نه یې راوړي او دا ورته پته وي چې مرګ به راځي او ناڅاپه به راځي چې په نبي علیه الصلاۃ والسلام دومره سخته تېرېږي چې هغه څه دی امام الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی په هغه باندې دومره سخته تېرېږي چې د عایشې بیبي په جولۍ کې سر یخی دی او په اوبو کې لاس کته کوي او په مخې راکاږي چې په ما وتا به کومه سخته چې په هغه باندې په ذوالقدر کې دومره سخته تېرېږي نو په ما وتا به لږه سخته تېرېږي دا یو خطرناک ګوټ دی چې دا به کول غواړي دې ته ځان ذهني منټلي تیار ساتل